الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. زما عزتمندو مسلمانانو، د ربيع الاول میاشتا چې دې کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام پیدائش با برکت شو او الله جل شانه دنیا ته یو غنا راولې غلا دا سره چې د قیامت په با مخلوق په هغه باندې منور ګرځي، هغه بغنا ګرځي. داس یو هستی دنیا ته الله جل شانه راولې غلا. الله جل شانه رحمت کائنات راولې غو چې تمام کائنات ته پاغه د انس او جن د ټول حیوانات نباتات هر څه په دنیا کې تمام کائنات داغه په الله جل شانه رحمت علیکم. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام الله فرمایتا ما صرف رحمت عالمین د بالغ دی، د کل جهان د پاره، د ټول دنیا د پاره، د قیامت په سم مخلوق ته راغی د پاره ما رحمت علی کلی. نو دا ډېر برکت میاشتا خدای دې میاش افراط او تفرید پکې ډېر کی. سو خدا سي دي چاغي په دې میاش کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بعثت مقصد داغي په وړاندې بس صرف اغا د ربیع الاول جلسونه او میلادونه جشنونه لړۍ لګول، جلسونه الواغان تقسیمول، روزي پخول، خوراکونه ورکول، هغه د ټول سیس مقصد دا کارول دي. او څوک داسې دي چې هغه تفرید کوي، هغه نقصان په بل طرف باندې کوي، او هغه دا چې مړ میلاد النبی چا راوسته دی او چې کوم نه نو جشن پکې چا راوسته دی او دا فاصله کتل دي او دا خدا سي دي او د پیغمبر خو بس یو استاد یو پیغام رساو، نعوذ بالله یو ډاکیو، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. او داغه خو چې کوم نه هغه پیغام او حتی رسول مقصد نو خو دغه کمالات نشته او نو څه دلیل نه دی، نو په راهنمایي خو صرف قران دی. نو څوک دی هغه طرف ته تللی دي نقصان یې کړی دی. د پیغمبر نه یو عام انسان جوړ کړی دی، د عام انسان حیثیت ولا کړی دی. د پیغمبر مقصد هغه پیژندل نه دی. نو افراط او تفرید جانبین نه کی. څوک غلو کوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په محبت کې ناغي غلګې دلی د ربیع اول د جشن میا جوړه کړی دا، د الواغانو میا شي جوړه کړی دا، او د لړو او د لایټونو میا شي جوړه کړی دا. او څوک داسې دي چې بس هغه پیغمبري سنت طریقې
احادیث مبارکات رسول الله علیه الصلاۃ والسلام معلم کېدل ته تمام کائنات د پاره د عالمینو د پاره هغه نه مني دا ډېرې دوه غلطي خبرې دي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د هغه په بعثت په خود خوشحالي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په پیدایش ولی خوشاله بنی مسلمان چې کوم سره د پیغمبر په پیدایش باندې هغه خوشحالي نه کوي خوشاله نه هغه سره مسلمان نه دی سره مؤمن نه دی پسړه کې د نبی علیہ السلام محبت نشته څنګه مؤمن دی خو آیا دا محبت په صرف د لړو الواغانو پوری صحابه کرام اول محبوبین د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو بچل دا محبت هم د هغوی نزدکو مونږ بچل د عبادت هم د هغوی نزدکو مونږ بچل د اتباع او د اطاعت هم د هغوی نزدکو مونږ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په حدیث مبارکو باندې عمل هم د هغوی د تشریحات او د هغوی د اعمالو په غاړه کې کو نو صحابه کرامو کې خدا سي نه دي چې هغه لواګان په دې غس باندې تقسیم کړي دي او لړایګان لګول دي لایټونه کړي دي یا هغه زمانه ساسه اسرافات او خرافات هغه کړي نه هغه خدای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام جشن مناو کړی دی د عمل په شکل کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بعثت او د ولادت جشن مناو کړی دی د جهاد په شکل کې هغه هو جشن مناو کړی دی د دعوت او تبلیغ په شکل کې چې او دې د خپل کورونو خپل اهل او عیال بریخ دي ستا په خوده فوغا سیدلی هغه د مدینه منوره نه په خور ته راغلي دي دا جشن هغه مناو کړی دی دا خوشاله هغه کړی دی دا خوشالي دا چې پیغمبر مقصد امت ته ورسیږي هغه جشن د دې څه مناو کړی دی نو دې خواله غلو کیږي چوغورن یو ها هو درس غرض یو لوی جلوس دکان نه بند کوچا کولو کو پابندی کوچا کولو کو تور پور بولکو او کوچا کولو کو دا بکو او بیا چې کوم نه ورډونه بند خلکو ته تکلیف او مفیزان ته تکلیف او ناوینو ته تکلیف او ماشومان ته تکلیف او دکانداران ته تکلیف او لا چیرون ته تکلیف دا خو زموږ شریعت مزاج نه دی زموږ شریعت مزاج خدا دی چې چاله مزدار نو ورکی مسلمان هغه مسلمان نه چې دغه د لاس خپل بل مسلمان په امن باندې واستانه په امن نه تا خو ورډونه بند کړی دي تا خو چوکونه بند کړی دي ته مریض نه پرې دي ته زنانه نه پرې دي او ته بلاک کړی دي نو دا خو د مسلمان طریقه نه ده نو دی خو یو خو دغه زیاتی کیږي بل خو وقتی شي چې کوم خلق جلسه جلوسونه نه کوي اغي کې بعض خلق رسیدي زمون په خلقو کې شهید نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د ولادت او مقصد نه غني د بعثت او مقصد نه غني او صبح کې نوې فتنه غوتي اغي یکفینا القرآن بس موږ قرآن کافي پیغمبر الله تعالی نور علیه السلام بس منډه وحي هغه دې باغ لګره د قرآن تاسو لغوسی په قرآن پسې منډه وخی ما پسې منډه نه وخی دا پیغمبر دعا مې سات دی اعوذ بالله نغی نه خلین دا خرافات او چې کوم دینو حفوات او بیکار فضول الفاظ روزي او درېمه طبقه غدا څوم په خلقو کې شاغین یو کې نه بلکی خو په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بعثت مقصد هم پیژن یو نزال پولی او نیو تقوا او شاته اراده شته هغه غدي چې نه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره محبت عملی شکل کې دعوه شته او نه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره عملی محبت شته نه د سنت او اعمال سره فکر شته نه د سنت او اعمال د کولو سره اراده شته نه د سنت اعمالو د ذکول لپاره ذکر سو کوشش تا نه په خپل باندې شتا محبت نه بچول ترغیب ورکول شتا نه زنانو خپل کور کې د سنت اعمالو ترغیب ورکول سو کوشش نشتا نو درې مطلب پکې
هغه مونږ یو چې موږ دا دواړه نه کوو نه الواګانو پس ټوله ګرځو شراغان کوو نه جلسې جلوسونه کوو نه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صرف نفس یو استاد نه غنو خو ورته تم تیار نه و چې د سنت او اعمال باندې بزان پویو او خپل عملی ژوندۍ او باغی باندې خسته کوو او چې کم اعمال باندې صحابه کرام تعالی جل شانه خل القابات په قران کریم کې ورکړي دي چاله د جنت بشارتونه ورکړي دي هغه ته غوږم تیار نه دا ډول کمزوري خبرې دا دوه خطرناک دي او دا بل زموږ د پاره د بد قسمت خبره ده چې الله واخره کړې دي زندگی را کړې ده پیغمبر خپل جلیل القدر پیغمبر را کړې دي امام الانبیاء دی سردار د انبیاء دی امام الرسل خاتم الانبیاء دی داسې پیغمبر الله را کړی چې جامع الکمالات دی جامع الصفات دی جامع المعجزات دی داسې پیغمبر الله را کړی دی چې په لاره به تېرېدو حجر او شجر ورته چې کوم دین او سلام کړی دی داسې پیغمبر دی چې نور انبیاء کرام د معراج په شپه ته انتظار کوي چې ملاقات وسره داسې پیغمبر دی ټول د معراج په شپه باندې ټول انبیاء کرام دغه امامتي کړی دا هغه مقتدیانو دی امام داسې پیغمبر او داسې پیغمبرو چې زمونږ د پاره د الله جل شانه نه په جړه جړه سوالونه کړی دي په جړه جړه باندې دا وخت اخیری وخت د ځان کدن په وخت کې د امت فکر مخته دی چې زما امت ته الله جل شانه هغه خیر ورکړي زما امت ته الله جل شانه هغه د آخرت ګټه ورکړي زما امت ته الله جل شانه گزاره وسره وکړي او جنتیانی کی طول عمر د بعثت نواله تر وفات د اخري سلګي پورې هغه د امت فکر کړل الله جل شانه قران کریم کې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بعثت مقاصد خود لیدي په یو آیاتونه یو چې کله خانه کعبه مبارکه اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام هغه جوړ کړه نو په هغه مقابله ابراهیم علیہ السلام دا یو سوال کړو ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ابراهيم عليه السلام دعا کوله اسماعیل علیہ السلام دی امین وی اے رب زما وبعث فيهم زما پر اولاد کی زما پر امت کی زما پر اولاد کی اولېږي رسولا یو پیغمبر منهم چې دوی نه یتلو علیهم آیاتک دیبا ددسی مواقع بتائی یتلو علیهم تلاوت بکی پتی باندې آیاتک استایتنا بلولیا آسمانی قرآن آسمانی کتاب پپیلولی قرآن کریم پتی بانی لولی تلاوت بہت کی نیوز محاغب دائی چا خلق تبت اللہ تا کتاب تلاوت کی قراءت بہت کی الفاظ بہت اللہ خی لکه موږ چې کوم قرآن وایو دا بعینه هغه الفاظ دي چې کوم جبرئیل علیه السلام محمد رسول الله علیه الصلاه والسلام باندې نازل کړی دي په دې کې الله غفار او صبر نه ده شوی د کې د قیامت پورې نیوز معاویدا دا چې تلاوت با او قراءت با د قران کریم کوي په دې وجه نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایل صحابه ته وی انا دعوت ابي ابراهيم زد خپل نکاح ابراهيم هغه دعای ما الله ز قبول شوی دعا را لګلی دا دعا دا چې ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك دویم معاویدا دا ويعلمهم الكتاب والحکمه ويعلمهم الكتاب تعلیم د کتاب او علم د کتاب او د قران کریم د تلاوت نه علاوه د دې علوم او تم خي چې د قران نه علاوه د سنت او د حدیث په شکل کې دي
لکه خلک چې غلګي وی پیغمبر چې کوم صرف محض یو قاصد هوا یو پیغام رسانو او هغه متخبل قرآن و رسول بس اغین علاوه د سکار نشته نعوذ بالله دا قرآن الله سوي چې يعلمهم الكتاب يتلو عليهم آياتك آیاتونه خدای تعالی رسول او یواز آیاتونه رسول قرآن رسول خدای الله د پیغمبر مقصد نه دی نه د الله د پیغمبر د بیاست مقصد نه وپسې ځان نمبر د اغه قرآن کریم علوم او معارف او مسائل بیان اولم دغه مقصد دی چې هغه دی چې يعلمهم الكتاب تفسیر د قرآن کریم باندې کی تفصیل د قرآن کریم باندې کی احکامات د قرآن کریم بیان اسرار او رموز د قرآن کریم بیانې والحکمت او حکمت د دانای او د خیارتوب خبره بخي چې حکمت ته مراد ده چې الله دا کتاب او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې کوم احکامات د قرآن کریم خودل دي چې دا عملی شکل کې انسان ځان کې پیدا کی عمل تکوزول دا دانایی او خیارتوب دی دا حکمت دی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا چاله چې حکمت ورکړل دې خیر ورکړي شو نو د قرآن او د سنت فهم او عمل تکوزول دا څه شی دی دا حکمت دی بل از مواردا دا چې ويزکیهم تاسو تزکیه بګي پاکي بتا سودا بدو اعمالنا د ناکار اخلاقنا د ناکار صفاتنا د ناکار معاملاتنا د پیغمبر سي مواردا چا بدا بیان شي دا تاسیس غلط دا باندې کوي دا عمل غلط دا باندې کوي دا سود دی دا ګناه دا باندې کوي دا نافرمانی د والدین دا باندې کوي دا د ګاونډي سره ظلم دا باندې کوي دا کاروبار کې دو نمبري دا باندې کوي دا کاروبار چې کوم دي سودی دا باندې کوي دې کاروبار کې چې کوم دي بیا پاسه دا باندې کوي دا ټول دا تزکیه النفوس دی نفسونو د مسلمانانو پاکول چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وخت باندې چې بداغي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم سو کما یو عمل غتو خیا بهترین عمل کم دی مختلف قسمه تبوسونه بکیدل د پیغمبر شان دا چې هر شاته مزاج مطابق په وته جواب ورکولو چې چا کې کم کامیو هغه به وته خودلو چې چا کې بدا کامیو چې موږ کې ناته بهترین عمل موږ او وخت باندې موږ کوا چې چا به والدین سره له خدای کې کړکېجو وتبې خپل والدین سره حسن سلوک کوا بهترین عمل لا دی چې کله به jihad مقرر تاسو کړی دی بهترین عمل jihad دی مختلف الفاظ راغلي کوم بهترین عمل دی مختلف الفاظ راغلي ولی اغا حکیمو د امت تبارا د امراض حکیمو اج ثم روحانی امراض په مسلمان کیو مونږ ته خودل دي چې دا د امراض په مسلمان کی د مریض دی او علاج دی الله پیغمبر مونږ ته مرزونه خودل دي زموږه او علاجونه راته خودل دي الله جل شانه فرمای سلوه ډیوټي بيدای چې ويزکیهم هغه تزکیه د نفوس کوي پاکواله د تاسو په کې تاسو پاکي د بدوانو انونه او دا خدای الله جل شانه هټل فضل احسان او کرم د مونږ باندې الله فرمای لقد من الله على المؤمنين الله احسان کړی د مؤمنانو باندې اذا وقي باس فيهم چې راویل کو پدوی کې راویل کو پتا سو کې راویل کو پدوی کې رسول یو پیغمبر من الفسیم د دې جنسونه تدین نفسونه اون د دې خلقو نه پیغیو نه جنو نه ملائکو تاسو بشان انسان هوا خو الله ولا مرتبه ورکړي ودا انسان بشان نو بیاغه علماء لیکلي دي معرفت الحدیث کې نعمانی صاحب هم لیکلي دي منظور نعمانی صاحب حدیث لاندې چې افضل البلاد الى الله احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها بلاندې لیکلي پیغمبر الله جل شانو دوا حیثیت پیدا کړی دی پته کې بشری او نورانی مادی او نورانی د عام انسان دا طاقت په بدن کې نشته چې د الله د وحي
تحمل او برداشت وکي. ځکه موسی علیہ السلام تقومي چې الله د منتزان خو نعوذ بالله. نو موسی علیہ السلام یا الله پاک داخله خدما مجبوری تی خبره ده او تی خان کو حضور تلتلر شه. فلما تجلى ربه للجبل الله جل شانو تجلی سره خدلا او هغه سلويخ کسان چې وساتلو په زمړو شو موسی عليه السلام به وشو او غر ټڼې ونه لاړو. دغه شان وحي ډېر لوی برداشت غواړي د انسان وجود ته برداشت نشي کولی. د عام انسان وجود برداشت نشي کولی کو وحي په نازلېږي د شي کی ختميږي ایرکی. الله جل شانه په پیغمبر کې وسره دیم شق او حیثیت پیدا کړ چې نورانیت دی. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په قرآن کریم کې په ځای ویل شي چې نور بشر مې او نور متویل بشر متویل دي. او منظور نعمانی صاحب لیکلي دي چې کله په پیغمبر باندې وحی راځي هغه وخت د دنه مادي او بشري حیثیت کم شي مغلوب شي او نوراني حیثیت غالب شي. او نوراني حیثیت داسې دی چې هغه تحمل او برداشت کول شي د وحی د وړلو د اوریدو او د سنبالولو. د دې وجه صحابه کرامو د وحی حالات بیان کړی دي. صحابي فرمای غالبا عائشہ رضی الله عنها فرمای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې په جمی په موسم کې خولي راځي چې کله وحی سلسله جاری شو. دغه شان یو صحابي فرمای وی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام آرام فرماو زما په پتون باندې خپل سر مبارک ته خودلو او هغه وخت کې وحی سلسله جاری شو وحی راتل جاری شو جبرئیل علیہ السلام وحی راوړه او زما دې پړنه د مزور غستو پتون د مزور غستو ما به چې بتانه ونه لاړو دما برداشت نشو کولی دم زور بوداغي. یو صحابي فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې ما کله په روانه کې په اوخ باندې بناسو او وحی سلسله بجاری شو وحی راتل بشروع شو او خبطلې نشو په ځای بوتلې دا یا به داسې و چې په ټول اوخ کې تیز وا او یا داسې و چې د وحی شروع وشو وحی راتل بشروع شو بیا قدم نشو غسل. نو الله جل شانه دا پیغمبر د عام انسان په شان غوړي نه زماستا په شان څه زماستا د جنس دی الله ولې قوت ورکړي دي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام روایت کې راغلی چې یو پیغمبر د سلو عام کسانو مطاقت لري. د سلو عمره یو پیغمبر کې دومره قوت لري چې سل کسان چې راغون کې اوس قوت جوړي. نو دا الله جل شانو باندې به احسان کړی دی چې الله پیغمبر راغړی دی دا ټول سخت هغه وړي دي زمين لپاره چې زما استا د الله د پیدا کېدو مقصد مراله کړلی چې موږ د خپل د پیدایش مقصد پته ولګي چې موږ د پیدایش مقصد څه دی. بس دا چې غټاو سټاو شپو ورځو سارکیږي ما خام کیږي بس وړو کی یو ځوان شي لوی شي بوډا شي په ټول وادو چې خپل کړتو کې کمر شي بس دا مقصد دی ژوندۍ دا خو نه کنه. الله فرمای لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم تلاوت بکی پدیبانی آیاته سمایتنا دلیو پدیبان سمایتنا ويزكيهم فاكيد دوی بکی ويعلمهم الكتاب تعلیم د کتاب امرکی والحکمت او د حکمت امرکی زادغي زمواري دا او زماستا زمواري صدا دا پیغمبر علیہ السلام زمواري خپل سره رسول دا زماستا زمواري دا چې د دې په پیغمبر په اتباع باندې مخلصي. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روایت کې راغلی دي فرمایي وې زما مثال داسې دی چې وسړې دي او خلک راغون کی چې ما په خپل سترګو باندې ولیدل چې دشمن د باندې شاته طرف نه حمله کی او روان دي د پسې او دغه کس دا आवाज او اعلان چې په کلی کې وکي نو یو ډله ولګي اغي دغه علاقې نه روان چې محفوظ زیاته چې د حمله په ضد کې را نشو
یو ډله دا خبر اومني او هغه د علاقې نه روان چې سفر شروع کی چې ما خام کېږي هغه وتی او یو ډله داسې ده چې هغه پځې پاتې شي ایسونه کی پځې پاتې شي نو دشمن به راشي قتل می کی هلاک کی تباہ بربادي ګټول وې دا قشان زما مثال لې زتا سود الله نه د عذابونه یغوم زما دا خبر اومنه چې کوم سړی زما مني بس دې بد هلاکت نه او د قتل قتال او د تباین بچکی او کوم سړی ځان ډوډ ګډ کی مسابه هلاکی ندی وجنا پړاندو کړه دو باندې ځان هغه بچو نه راځي ما عزت مندو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اطاعت باندې و مخلصي ندی وجنا خپل ژوندۍ یو مقصد په جندل پکار دماغه ژوندۍ مقصد دا غټ خوب جوړول نه دي دا بچو له خپل روزګار جوړول نه دي په بچو باندې چې کوم نو یونیورسيټو کالجونو کې سبق نه دي دا غیله غټ نو کوي په شفافیت پیدا کول په رشوتونه نه دي اغیله چې کوم غټ خوبونه چې داتونه غسل په غلطه باندې نه دي بلکې د ژوندۍ مقصد د الله رضا کول دی ګوري او د الله رضا کول پدې کې دي چې د الله او د الله د رسول ومنل شي پدې باندې بزمون د ژوندۍ مقصد خلاصي او الله او زمون د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ځانم بچکه او اهلیکم نار او خپل اهل عیالم د اور نه بچکه زماستا اهل عیال ځوانان دې تاسو شو کې دې وخت په کوم څه باندې روان دي دغه مقصد ژوندۍ څه دی موبایل استعمال په موبایل کې ور ډوب دي په موبایل کې خپل ژوندۍ زړې کړې ځوانه خو وکړي شپې غوړې کړې شپې زاله ضایع کړې ځوانانو زاله شپې ضایع کړې الکانو زاله تعلیمونه ضایع کړو ځان ذهني بیماران کړو ځان له چې کوم دي دشمنه وکړي وخت تباہ برباد کړو ثم چې دې نقصان وکړو او ګناګار دي او ثم چې دې ته نقصان پیښ شو دومره د خلق والدین ته نقصان دي د دې صبرهان ته نقصان دي د دې مور پلار ته نقصان دي او پوره په ګناه کې وسه شریک دي د دې وجه نه عزت مندو د خپل کشرانو تربیت دا په هر مشر باندې په هر پلار باندې په هر مور باندې دا فرض خپل مو په خپل موبایل کې ناسین بچو ته وسه غالي ازاله موبایل نه نوز غاویږي او د کیږي په موبایل باندې او پاسې په موبایل باندې چې را پاسې سترګې وړي نو په موبایل تلاش کی چې چا میسجونه کړی ټک 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 میسجونه وګوري چې ما سوتنو د کیږي بیا پکې چې کوم خو کوتي وای چې شپږ تاسو سویلیو کې بیا ودی نو دې به خپل بچو دا زنانه به خپل بچو تربیه څنګه د قشان والدین ټول ورته کور میا باري مزدورونه تلی دیاړو تلی او شیراشي په موبایل کې لګي ای بچو له وخت نه ورکړي او بچي چې کوم نه هغه محتاج دي دیتا چې هغه ستانه وخت واړي په چپ خپلستانه وخت واړي شریعت ته وایي چې وخت ولا وخت قرآن ته وایي چې وخت ولا وخت رسول الله عليه الصلاه والسلام ته وایي چې وخت ولا وخت ته بچو له وخت ورکړي کوته بچو له وخت نه ورکړي ته خپل والی حق نه ادا کوي زما عزت مندو ډېر لوی سرمایه تاسو ته شران دي زم اولاد دي نو دا کې فکر پکار دی اسنه چې زمون دلاسه د عادت د خیال دلاسه د ډېر مشغولتیا دلاسه تا بچي اسلامي او روحاني بچي نشي دا د شیطان اولاد شي دا د رحمان چې کوم نه لشکر کې شامل نشي دا د شیطان په لشکر کې شامل شي دا د شیطان په صف کې ودرېږي دا د جهنميانو په صف کې نعوذ بالله ودرېږي دا دوزخیانو په صف کې ودرېږي الله جل شانو زموږ بچي او سوي زموږ نیکان او صالحان دي او الله جل شانو دې موږ د پلاران مشران والدین صبرهان اول الله جل شانو زموږ کامل رحمای نصیب او الله جل شانو دې دغه رحمای په بنیاد باندې موږ له توفیق راکړي چې خپل ماشومانو د خپل کشرانو خپل اسلامي رحمایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين